نوخار کې افسوسناکه واقعه شوې ده. د پولیس یو بل اهلکار لیاقت هغه شهید شوی دی په نوشهره کلا کې ټینکی روډ باندې خپله ډیوټۍ باندې ولاړو نامعلوم موټر سایکل سوار چې مسلح و نو هغه یې فایرنګ کړی دی. د هغه په فایرنګ باندې هغه شهید شوی دی. زخمی شو هغې نه پس هغه پېښور ته وړو په لاره باندې شهید شوی دی په حق رسېدلی دی. دې ټایم کې په قاضي میډیکل کمپلیکس نوخار کې پوسټمارټم شروع دی. د هغې پوسټمارټم لا یې راوړی دی. د هغه پولیس چې کوم اهلکار دي ملګري دي حکام دي او د هغې خاندان هغه موجود دی. د واقعې په اړه به مونږ دلته خبرې کوو. شاجیم مونږ سره ولاړ دی او ملک ولایت دی. دا څه واقعه شوې ده د دې باره کې څه؟ ما و چې مونځ وکړو ما ته اطلاع راغله ټینګی روډ باندې یو موټرسایکل 3 کسان پې سوار وو. ده ورته اشاره وکړه زما په خیال د باندې فایرنګ کړی دی او دی بیا چې پېښور ته و په لاره وفات شوی. خو نوخار کې یو ډېر نږدې چوک پټرات دی روزانه اغلاګانې کېږي. دی زما په خیال پولیس دا وینا ده چې موږ به په سپینو جامو کې په ګشت کې کسان پرېښي چې خلک مانځل لا شو اوله په کورونو ورشي دوی به حفاظت کوي. اوس تر کومې پورې چې موږ ته معلومات دي نو هغه دا دی چې دوی په سپینو جامو کې ولاړو او د خلکو څوکیداري. ملک صاحب څه به وایي لیاقت باره کې؟ ډېره افسوسناکه واقعه ده. لیاقت لا خو یو داسې سړی و چې د نوخار کې کور او ماشوم یې پېژندو. ډېر ښکلې نوکري کړې وه. څنګه چې خبر شو نو داسې بس ته په خدای باور وکړه چې د خبرو کور کې هغه نشته. لیاقت لا څنګه چې انشا به وي دا نن سبا نوخار کې غلاګانې شروع دي شوکې ډاکې موټرسایکلې دا یو بادره پولیسواله و ولدارو نو دا د پولیسواله افسرانو په نوخار کې پرېښي چې ته لاړ شه ځای په داسې وګوره نو بس غلم ډېر دي ډاکوان هم ډېر شوي څه بد حال شروع دی. خو یو ډېر ښه انسان یو نیک انسان او یو ښه پولیسواله موږ د نوخار د هغې نه معلومه شو. دا په نوخار تاڼه کې ټول عمر د ډېر ښه خدمت کړی بې بدو سړی و. نو موږ ډېر افسوس کوو ډېر د افسرانو ته اپیل کوو چې ښه افسران راولېږئ چې نوخار سم کړي. دا موسم اردان سوا بیا رالېږلې ده ای صرف پیسې پېژني. داسې ښکلي ښکلي ځوانان پکې ځي دا څه حالات مو جوړ کړی مړه. ښه خلک راولېږه ډي آی جي صاحب آی جي صاحب دا ګل غوندې ځوانان زموږ نه نوخار ځي تا په موږ مردان سوا بیا راچولې خو صرف پیسې پېژني. افسر خو اوسه پورې افسر نشته. ما ته یو افسر وښیه د موږ میرزا صاحب یو نوشاد شته د وینو سور دی ما ته څوک افسر وښیه نه ډي آی جي شته نه دا ولې څه چلو شو؟ دا یو نر افسر دی نه سپیچ دی پنجابیان او سوابه او مردان را باندې راچولې شو که لاګي ای صرف پیسې پېژني صرف پیسې پېژني د مردان سوابه پولیس تبعی د نوخار سره شو که راګي دا یو ښه انسان او بهترین انسان د ټول عمر خدمت د نوخار کړي. ګرانو کتونکو افسوسناکه واقعه ده او دای چې کومه خبره وکړه هغه بالکل حق بجانب دی. دلته کې د شهید ورثه خاندان دوستان هغه موجود دي خو د پولیس اعلی حکامو کې یو کس نشته. نه نوشاد میرزا صاحب دی نه ایس پي شته نه ای سي جو شته. هماغه ښکته چې کوم دوستان دي او کولیګ دي هغه راغلي دي یا موجود دي او د پوسټمارټم کې خو دا دومره غټه افسوسناکه واقعه په نوخار کې وشوه. یو پولیس اهلکار شهید شو. د دې شهادت وجه دا ده چې دلیرو زړورو راوتی و په میدان کې ورته ولاړو او سینه یې ورته کولو نیولې وه. نو د هغې نه پس دا واقعه او د افسرانو دا غفلت د افسرانو دا کردار د افسرانو دا نن چې کوم یو کس نشته نو فیصله تاسو کوئ. یو خبر مو درکړو ډېره افسوسناکه واقعه ده. الله تعالی دې د هغه شهادت قبول کړي او پسماندګانو ته دې صبر جمیل ورکړي. ډېره مننه. الله په امان.